اول خو دغه تاسو نه دغه سوال کوم چې چا د عمران خان د ټیک ټاک اکاونټ فالو کړی لایک کړی سکرین شاټ را سره لیک شریک کړي ما ته خو نن ملګرو پته ولګېده چې پی ډي ایم والا هم د عمران خان سره د ځان نه زیاته مینه کوي څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې عمران خان په ټیک ټاک باندې یو اکاونټ جوړ کړ ټول ملګرو ته به دا هم پته چې زه د ټیک ټاک ډېر سخت خلاف یم ځکه ټیک ټاک چې د پښتون او اسلامي معاشرې مسلمانانو ته کم نقصان ور ورسوي نو زه وایم داسې یو ایپ په راځي او هغه به داسې نقصان رسوي خو بیا هم عمران خان ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو صرف اور صرف په دې باندې خبره کوو چېرې پی ډي ایم والا څنګه دی عمران خان سره دومره مینه کوي اول خو دا ملګرو چې کومه جینۍ وه په ټیک ټاک باندې چې د هغې اکاونټ ډېر زیات غټ و هغې کوم الفاظ استعمال کړي دا واورئ بیا د عمران خان په دې ټیک ټاک اکاؤنٹ یو څو خبرې کوم मीडिया अपार्ट फ्रॉम इमरान खान शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा हैं। इमरान खान से आई गेस सेम ही है आपके इतने ऊपर थोड़े नीचे हैं मेरे थोड़े ज़्यादा होंगे तो यार ये जो अब मैं इनको कह रहा हूँ कि अब मैदान में आओ चैलेंज करता हूँ ښه ملګرو دا هغه جینۍ وه چې دې دا الفاظ استعمال کړي چېرې زما مقبولیت چې کوم دی هغه د عمران خان نه لږ سیوا دی عمران خان خو همیشه چیلنج ډېر په صحیح طریقه باندې ایکسپټ کوي که هغه په ګراونډ کې که هغه د ګراونډ نه بهر وي خو دلته کې د ټیک ټاک چې کوم ایپ دی نو زه یم د هغوی دپاره دا یو د خوشحالۍ خبرو چې عمران خان په ټیک ټاک باندې خپل اکاونټ جوړ کړو د اوسه پورې چې کوم تفصیلات دي دې سیټ کې تاسو دا تصویران کتلی شئ ملګرو د عمران خان چې کوم لایک دي نو هغه 3.8 میلیون دي فالوور چې کوم دي 2.4 میلیون دي یعنی په 24 غنټو کې څه دبره 24 غنټې غالبا چې وشوي په دې کې عمران خان ته 3.8 میلیون لایک او 2.4 میلیون چې کوم فالوور دي هغه راغلي دي اول خو دغه تاسو نه دغه سوال کوم چې چا د عمران خان د ټیک ټاک اکاونټ فالو کړی لایک کړی سکرین شاټ را سره لیک شریک کړئ بل خبره مې دا کوله چې یاره د پی ډي ایم چې کوم کسان دي نو هغوی هم زما په خیال چې په واضحه خو د نورو پارټیانو سره خو دننه زړه کې چې کومه مینه ده نو هغه د عمران خان سره ده هغه په دې لیول باندې زه هم ملګرو دا یو ویډیو چې کومه ده 136.1 میلیون چې کوم کسان دي هغه کتلې ده نو د پاکستان چې کوم عوام دي یا د پاکستان چې کومه آبادي ده نو هغه خو تقریبا 25 کروڑو پورې یادېږي خدا خو زه یم کلکولیشن یې هم نه رالي کلکولیټر یې هم نه رالي چې 136 میلیون لځکه په 1 میلیون کې 10 لاک کسان وي نو 136 له اوس په 10 لاک کې تاسو ضرب ورکړئ چې د دې نه څه جوړېږي دا بله چې کومه ویډیو ده نو دا 51.9 میلیون کسانو کتلې ده دلته دا خبره مې ځکه وکړه ملګرو چې د پاکستان چې کوم عوام دي نو هغه خو 25-26 کروڑ یا 23 دغه شان یادېږي خو دلته کې دا چې کوم خبره ده نو دا خو ډېره غټه خبره راځي دا خو ایربونو ته خبره لاړه پاکستان چې کوم عوام دي نو دوی به ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار کړی ځکه چې ټیک ټاک یو داسې پلیټفارم دی په دې اوس وخت کې چې ټول نوجوانان یې خوښوي او ټول نوجوانانو سره ټیک ټاک دی خو دغه چې کوم ریزن دی نو هغه دا دی چې دلته په سوشل میډیا باندې عمران خان ډېر زیات ان دی که یو طرف ته د عمران خان په نوم باندې پابندي ده د عمران خان په تصویر ښودلو باندې پابندي ده نو هغه چې کومې چینلې دي نو هغه به د عمران خان په نوم او په تصویر باندې چلی دي نن که د هغه چینلو حالات تاسو وګورئ نو هغه مکمل زیرو ته راغلي دي د هغه نه یو عام کس زه به یو مثال ورکم د ځان به ورکمه چې دلته که زما تاسو اوس وګورئ ویورز نو الحمدلله ډېر بهترین ویورز راځي نو دلته چې دوی خپل کم هغه مقبولیت دی نو په هغې کې دوی په خپله باندې کمیرا وستو وجه د څه خبرې چېرې دوی د عمران خان نوم نه اخلي او دوی د عمران خان تصویر نه لګوي نو دلته د عوامو په زړه کې هغه چې کومه غوسه ده نو هغه وخت ته وخت سیوا کېږي نو دغه چینلو نه هم نفرت شروع شو نو عمران خان په سوشل میډیا باندې کوشش کوي چېرې په هر پلیټفارم باندې زما چې کوم غږ دی نو هغه پاکستاني عوام ته ورورسي خو زه به دا ووایم یاره چې اوس خدای دې خیر وکړي هسې نه چې اوس په لایف کې په مقابله باندې عمران خان نواز شریف زرداري او مولانا فضلرحمان صاحب هسې نه چې په لایف باندې راشي او هغه چې کوم ګفټینګ دی ځکه هغه ګفټینګ خو پرون دا ویلی کېږي چې یاره عمران خان ته ډېر عجیبه ګفټینګ شوی او دا را سره هم شریک دی په کمنټس کې چې یاره عمران خان د ټیک ټاک دا اکاونټ جوړ کړو دا یې ټیک کار وکړو که ټیک یې ونه کړو خو پیغام دی په ټولو نوجوانانو له زه ورته عاجزانه ریکویسټ کوم چې دا ورکړي چې یاره کومه فحاشي په ټیک ټاک باندې روانه ده نو د دې نه ځان وساتئ ځکه ستا د غږ ټولې دنیا ته رسي ستا د غږ دا نوجوانان چې کوم دي دا ډېر په مینه باندې اوري نو زه ورله یو دغه مشوره ورکوم چې یاره یو وړوکی غوندې پیغام پې جاري کړه چې یاره کوم په ټیک ټاک باندې کومه فحاشي ده کم لایف کې کم الفاظ استعمالیږي نو د دې نه ځان وساتئ دا ښه کار نه دی پی ډي ایم والا به یو ځلې بیا بېګا خوب نه یې کړی ځکه چې دلته کې خو دوی کوشش کوي چې تر هغه پورې الیکشن نه کوو چې تر څو پورې د عمران خان په مقبولیت کې کمی نه راغلی ځکه چې عوامو ته خو مخامخ کېدل دي کړه د دوی ښه یو که بدي نو تر هغه پورې دوی الیکشن ته جوړ نه دي چې تر څو پورې د عمران خان په مقبولیت کې کمی نه راغلی خو د دوی چې کوم کردار دی د دوی په خپله باندې عمران خان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسو هغه باندې به تاسو پوهېږئ نو عوام په دې باندې پوهېږي چې یاره دا کوم حالات روان دي نو دا د کینې او د بغض
بغض نه ډک دی او د عمران خان سره د دې خلکو هغه چې کومه کینه او بغض دی نو هغه سیوا دی. نو د عمران خان په مقبولیت کې وخت اضافه کیږي او د دوی چې کوم حالات دي نو هغه تاسو کتلی شئ چې مخې ته د عوامو نشي راتلی. چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساده اخره کې یو واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي، زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله